السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، ټولو کې اول خو دا الله رب العالمین په حضور باندې دعا ده چې الله رب العالمین دې د دې مبارک ورځې سعادتونه برکتونه زموږ د ټولو نصیبه وګرځي، او الله رب العالمین دې جمره فیوزات د دې ورځې او څومره خیرونه دي الله دې زموږ د ټولو د بخشش او د مغفرت ذریعہ وګرځي. ډیره درنه او ډیره مبارکه ورځ د جمعې ورځې الله رب العالمین دې د دې اهمیت او د فضیلت او د حق ادا کولو توفیق او احساس په موږ ټولو کې پیدا کړي او زموږ دې الله نصیب کړي. کم سړی مړ شي بیا ورپسې نه خاندان شته او نه قبیله شته، نه ورپسې څه سفارش شته، بس چې څوک لاړو هغه لاړو، څه ګټه کوي ځان له دې په دې خپل ژوندون باندې وکړي او دا ګټه ورته ټولو کې زیاته اوچته ده. عزیزان محترم، تېره جمعه ما دا خبره کړې وه چې یو جمعه نه تیره شوې نو د یو جمعې مضمون چې دی چې د سړي نه په هغې کې تشنګي پاتې شي، سړی وایي دا به زه جاري ساتم چې بله جمعه راورسي په دې وطن کې بیا څه چل شوي. او دا ستاسو خیال دی تیره جمعه مونږ په دغه موضوعاتو گفتگو کړې وه. اوس ورپسې په دې وطن کې دا یو سلسله روانه شوه، هغه مخکې روانه وه د صحابه کرامو خلاف خلکو په کراچۍ کې یو ځای په ځای بکواسونه کړي. مونږه د صحابه کرامو د شان او د فضیلت متعلق خپل د دې ناقص علم مطابق گفتگو وکړه او ځانم پکې لږ چارج کړو چې صحابو متعلق چې د خلکو کومه رویه او انداز دی، دا کم خلق چې خدا نه خواسته مخالفتونه کوي، او مونږه هغه خلقو تم مخاطب شو او خپل ځانم چارج کړو چې د صحابو سیرت وګورو. تیره جمعه ما دا خبره کړې وه چې کم سړي د صحابه کرامو په شان کې خبره وکړله نو خبره بیا صحابو پورې پاتې نه ده چې په دې کې د ګوتې ووالې نو خبره به لاړ شي د پیغمبر ذات اقدس ته، بیا به د پیغمبر ذات اقدس باندې خدا نه خواسته خبرې پیدا شوي نو دا ټول عمل او دا څه چې کوو دا هر سبب ور لاړ شي ختم بشي او ضایع بشي. ځکه دین او اسلام دا خدا عقیده نوم دی
او چې په عقیده کې ګډوډ پیدا شو بس لاړ بیا هر څه خراب او تراب شو. چا چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذات اقدس چیړلو، چا د عمر فاروق چیړلو، بس لاړو چې هغه په دې ټول دین کې چیړ چاړ پیدا کړو. بیا به خبره ودرېږي نه، هر څه به دروغ شي، خدای دې نه کړي هر څه به غلط شي، ایمان به ضایع شي. عزیزان محترم، اوس تازه په دې څو ایامو کې په دې ورځو کې تاسو ګورئ زی په زی باندې د نبوت دعویداران پیدا کړي. ما تیره جمعه تاسو ته ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بني اسرائیلو کې به 72 فرقې وي، زما په امت کې به 73 جوړېږي. 73 فرقې، دا به چې لا مخکې نوره څه تماشه او نخرې کېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دیش د نبوت دعویداران به زمانه پس پیدا کړي او هغوی به د نبوت دعوی کوي. د نبوت معامله حساسه ځکه ده چې په نبوت باندې ډیره د ختم نبوت په عقیده باندې ډیره لویه قرباني خلکو ورکړې ده. او د دې ابتدا چې دي هغه زمونږ رول ماډلز دي، هغه صحابه کرام. هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اصحابی کالنجوم، زما صحابو پسې خبرې ونه کوي، هغه ستوري دي ستوري. او چې پاغي کې تاسو د چا پیروي وکړه نو تاسو به ان شاء الله په هدایت باندې شئ، یعنی دا غوي لار د هدایت ده. او دا قرباني چې د صحابو په باره کې موږ دومره حساس یو نو په دې وجه باندې یو چې دا د ختم نبوت عقیده ده، که د دین اسلام سره محبت ده، که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ده او استقامت په دین باندې ده، دا ټول زده کړه موږ د هغوی نه کړې ده او د هغوی سیرت موږ سره ده محفوظ دی. د هغې نه موږ ټوله انرژي اخلو او هغه موږ د ایمانونو ته تقویت او طاقت راکوي. زموږ غوندې د بیکاره خلکو دا کار نه دی، کار خو موږ ته هغوی آسان کړی دی. تیار راته په پلیټ کې دا کلمه د دې جنډا اسلام دین دا ارسه موږ ته رارسوي. بله ورځ دلته ما په درس کې دا خبره وکړله، هغه د دې متعلق وا چې یاره کم سړی په حالت د جنابت کې یا یو زنانه د حیض په حالت کې نو د قرآن مسح کول راخستل خو لرې خبره ویلم نشي، قرآن به نه لولي تر دې پورې چې دی خپل ځان صفا کړي. نو غالبا چې هغې کې مې وکړه که نه، خو بهرحال دا مې په کتاب کې کتل چې دا غسل د جمعې د ورځې د دې دا فضایل او د دې پس منظر څه دی چې د جمعې دا فضایل د دې غسل متعلق دا ولې دومره زیات دي چې تاسو تیار شئ، جامې واچوئ، عطر ولګوئ، رانجه ولګوئ. نو دې حالت ته معامله وا چې کله مسلمانان په ډیر کمزوري حالت کې و، غریبي وه، د مکی حالت خو نه و، مدني دور و، لیکن غربت دومره زیات و چې کم مسجد نبوي په هغه وخت کې جوړه وه چپر یې ډېر ښکته او دننه پکې ځای ډېر کم. نو چې دا مسلمانان به ټول یو ځای شو نو د لرې لرې پورې غریبي وه، خلکو به خپله دیاړي مزدوري کوله، خپل دین او اسلام دا پالنه به هم کوله او د بچو د ژوند به هم کوله. نو غریبي ډېره زیاته وه. صحابو ته دا محسوسه شوله چې په جماعت کې به بې انتها بوی شروع شو، ځکه خلک به تنګ تنګ ولاړو او هغه زمانه کې ټول دا لباسونه چې په څه صورت جوړول د سرمنو او د خولونه به ټول آلوده شوي وو، ځکه چې دیاړي م کوه، مزدوري م کوه، یو جامه بله جامه دا نخرې نه وي لکه دا اوس چې دومره سهولتونه دي. پخوا دا سهولت چېرته و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا شکایت چې وکړی شو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حکم وفرمایل چې تاسو چې بیا راځئ نو د آینده نه به تاسو پوره صفایي سترایي کوئ او د چا استطاعت کې چې کم عطري هغه عطر هم استعمالوئ چې دا د بدبوی والا تصور چې دی دا ختم شي. اسې دا حالت وګورئ چې دا حالت د مسلمانانو چې دومره ډېره غریبي وه
او د جامو د بدلولو د هغوی سره څه سهولت نه و. په مسجد نبي باندې به چې باران وشو نو ټول مخې ته چې چا به چېرته تندې پوزه یې ښودله ټول خټې خټې به که دا ګنجایش نه او داسې ایمان والا خلک چې تاسو وګورئ یعنې مونږ ته خپل تاریخ نه دی هېرول پکار. مونږ د 40 نه شروع شو په مکه کې او دا زمونږ د ټولو دپاره دا سبق دی چې هغه د 2-3 نه شروع شو 40 ته لاړ او تلوار یې د نیام نه راوویستو راووت او اعلان د اسلام وکړلو، لاړل مدینې ته هجرت یې وکړلو، بیا رالل مکه یې فتح کړله. هغه بیت الله او حرم چې د الله کور دی هغه د بوتانو متانو نه پاک. او بیا تاسو وګورئ چې څومره په تیزۍ باندې دا اسلام دا په دې ټول عالم باندې خور شو. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دا هغه د سیرت یو عمل چې دی دا هغوی ضایع کړی دی. دا ما او تا نه، دا صحابه کرام د کمال خلق خو هغه و. ویښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی. ویښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې چې کم سرکلی وفرمایل د هغې ټول ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې تقسیم او دومره لالچ د صحابه کرام و چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بدن هر یو حصه چې دی دا یې تبرک ګڼل. یعنی د خولو اوبه یې وله نه دي پرېښي چې ځمکې ته پرېوځي. دا به څنګه عشق و محبت و. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم وده دی خوب کوي آرام کوي او د آرام په حالت کې دوی دومره بیدار دي چې د دوی دومره اداګانو ته خیال دی چې په بدن مبارک باندې خوله جوړیږي او بیا هغه خولې نه قطره جوړیږي نو قطره یې ځمکې ته نه ده پرېښې بلکې چا ورته زره پخوا د سرمنو لوښي مو چا سره چې څه شی و نو دا هغوی جمع کړي دي او دا یې ورته ایښي او هغه قطرې به پکې محفوظولې. انس رضی الله تعالی عنہ د هغه مور دا وصیتونه هغوی کړي چې زمونږ په غسل کې په کفن دفن کې دا یو څو قطرې دي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک دي دا به ګورې زما په دې کفن دفن کې شاملوي. دا عقیدت دی. الله رب العالمین د حدیثو پر راټولولو کې څومره لوی قربانۍ علماو کړي دي. امام بخاری رحمت الله علیه ته خاص یو امتیاز ورکړی چې هغه ډېر ستړي کړي او امام بخاری رحمت الله علیه چې بخاری شریف لیکلی دی د هغې چې کم احادیث به یې په کم قلم باندې لیکل هغه قلمونه به په چاکوانو به یې چې تیره کول. اوس خو شتم نه مونږ خو کتلي هم نه دي پخوا به و نو د هغې دا بورم چې کومه ده بوره دومره لوی عالم سړی و بدعتي نه و په زړه باندې ویښ سړی و هغه بورې نه ده ضایع کړې وایي دا ټوله به جمع کوم او چې وفات شو نو بیا یې وایي چې زما د غسل د اوبو د ګرمولو چې کم اهتمام کیږي دا بوره پکې شامل کړي نو اور اخلي که نه دا ټول تبرکات پکې شامل کړي. زما د الله په ذات باندې دا عقیده ده چې په کم قلم باندې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل او حدیث لیکلی دي دا بوره به که خیر زما د شفاعت او د مغفرت ذریعه ګرځي. دا ډېر لوی ایمان. نو دغسې د صحابه کرامو محبتونه او مینې وي او دا دین قائم وساتلو هغوی محفوظ وساتلو. یوه ادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه پټه او مخفي نشته دی. د بدن تر د خپو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه و صورتن څنګه و سیرتن څنګه و. یوه خبره د صحابه کرامو نه چرته پټه شوې نه ده که دومره په غور به یې ورته کتل. غالبا د هغه حضرت میمونه ادهم داسې یو کیسه څو کاله مخکې ما کړې وه او څه شعرونه به مې د هغه وخت کې د پنجابي ویلي اردو که د پنجابي شعرونه وو. هغه دا چې هغه وي زنانه وه وایي زه د پلار سره ولاړه وم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سورلۍ باندې تشریف فرما دی. نو هغه وی دا خو حدیث کې راځي چې د رسول الله مبارک په دې مخ کې دومره درنوالی او اثر و چې چا به ډېر په اسانه باندې اول نظر نشو قایمولی. روب دومره زیات دا به څنګه مخ و چې هغه ته د سپوږمۍ او د نور نه اوچت ویلی شوي دي او چې بیا به ورته د چا نظر اړم شو او به یې کتو نو بیا به تې هغه سترګې نه اړولې به داسې عاشق شو چې بیا به یې ګزاره د هغه نه بغیر نه کېدله.
نو هغه وی چې ما خدا جرأت نشو